زمونږ پیر و مرشد حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب هزاروی رحمه الله چې ډېر اهل الله انسانو او تاسو کې ډېرو مشرانو د هغې زیارتونه او ملاقاتونه هم کړي وو. هغه مونږ ته یو پیری ذکر کو برطانیه کې انګلینډ کې د ختم نبوت یو پروګرام و. هغې پروګرام له وې زه تللی وم چې کله د ختم نبوت یو ډېر لوی تقریب وشو په برطانیه کې. د هغې نه بعد مونږ خو پاکستان نه تلي وو، نو د هغه ځای علما زمونږ میزبانانو او مونږ مختلف ځایونو ته هغې ته یې چې کوم دی نو هغه مونږ له ترتیب جوړ کړی و. زه د یو عالم چې هغه برطانیه کې پاتې کېدو د هغه سره روان وم. تقریبا دویم دریم څلورم کور باندې به خامخا بورډ لګېدلی و په انګلینډ کې چې this is for sale، لکه مونږ لیکلي مکان برای فروخت، دا کور د خرڅېدو دی. لکه که څوک رابطه کوئ نو دا موبایل نمبر دی او په دې باندې دا کور ډیلینګ په دې باندې کېږي. وی زه خو ډېر حیران پاتې شوم. ما هغه مقامي میزبان عالم ته ووی چې دا څه معما ده، دا څه فلسفه ده، دلته خو هر سړی دویم دریم کور خرڅوي. وی ما ته یې مولانا مزې کوه، تاسو په پاکستان کې اوسېږئ او دا ګوره تاسو ته وایم حضرت صاحب رحمت الله علیه به دا فرمایل د دې خپل پاکستان قدر وکئ ښه. دا وطن نن که دا بار ټوله دنیا کې د قرآن پاک چرته علما دي، قرا دي، مفتیان دي، خو چې د هغې پس منظر او شجره طیبه لټئ نو هغه به د پاکستان دی او مدرسې نه زما استاد د مسلمانانو په چندو په تعاون باندې هغه عالم او مفتی او قاری جوړ شوی دی. او د نن نکال مخکې د مدینې منورې د حرمینو شریفینو لوی مفتی، لوی عالم او د حرمینو مدرس د پاکستان په دوره باندې راغلی و. او چې کله اسلام آباد ایرپورټ باندې رخصتېده نو هغه وی چې دا زما دپاره اعزاز دی چې نن که ما قرآن پاک ختم کړی دی او زه قاری او حافظ او عالم یم، الحمدلله زما استاد پاکستانی دی. ما د پاکستانی قاری صاحب نه سبق ویلی دی ښه. نو بهرحال وی ما هغه ته ووی چې دا خو کورونه خرڅېږي، دا څه قیصه ده؟ ما ته یې وی د انګلینډ او د برطانیې قانون دا دی چې دلته کې سړی ښځې لم طلاق ورکوي او اپوزټ ښځه سړي لم طلاق ورکولی شي. دا د هغه سره د هغه رایټ دی او د هغه قانون دی ښه. او نن بعضې بینوا او بعضې ناپویا جاهلان په پاکستان کې هم دا ایکسرسایز کول غواړي چې پاکستان کې داسې قانون راولی چې سړی ښځې له طلاق ورکوي او ښځه سړي له طلاق ورکوي. الحمدلله که نن په هغې کې رکاوټ دي هغه دغه علما او دغه مدارس د هغې تعلیمات دي ښه. بهرحال نو وی چې کله سار یو صاحب دفتر ته لاړ شي، خپلې ډیوټۍ له لاړ شي، خپل ورک له او بزنس له لاړ شي، هغه سره دا یقین نشته، دا تسلی او اطمینان او سکون نشته چې زه واپس راځم زما کور به کوري، زما وایف به زما وایفي، زما ازدواجی جون دا به زما ازدواجی جون دی. لس منټه هم چا سره دا یقین دهانی نشته ښه. که معمولی د ښځې ځان له بل ځای کې ټاټیکل برابر کړو نو ما ته به یو اس ایم اس وکړي چې بس ما تاله طلاق درکړل ښه. وی خلک وایي چې په کورونو څه کوو؟ دا کورونه خلک ځکه لګیا دی لګاتار او دا خرڅوي. زما عزتمندو نن که د مونږ او ستاسو اسلامي معاشره ده، نن مونږ او تاسو پاک او پلید پیژنو، نن مونږ او تاسو مشر کشر پیژنو، خور او مور پیژنو، الحمدلله دا د قرآن پاک او د احادیث مبارکو، دا د دعوت او د تبلیغ، دا د بزرگانو د خانقاهونو، دا د ختم نبوت د محافظینو او دا د جمعیت علماء اسلام د هغه اهل الله خلقو چې هغې الحمدلله صرف دې دپاره خپل سیاسی مشن چلی چې د قوم ایمان محفوظ شي. زما بچی چرته قادیانی نشي،
زما بچے چرتا سیکولر جوړ نشي او زما بچے چرتا منکر حدیث جوړ نشي او ملحد جوړ نشي. لہذا زما عزتمندو د دې قاریانو صاحبانو مونږ او تاسو له قدر پکار دی. نن دوی خپل ځواني وقف کړي دي، نن دوی خپل صلاحیتونه وقف کړي دي، نن دوی خپل استعداد. الحمدلله دا علما که نورو ځایونو ته لاړ شي په دې ملک کې دننه او یا بیرون ملک ډېر بهترین د دوی د شان مطابق جابونه او خدمات دا ورته میلاویږي. خو مونږ او تاسو محروم شو، زمونږ خطه او زمونږ علاقه به محروم شي. الله دې مونږ او تاسو چرته محروم نه کړي. او زه تاسو ته آخري خبره کوم چې دا دینی مدارس نن دې د وجه نه دا معاشره قائمه ده. علامه اقبال یو ځل د پاکستان چې څومره چې کم دی او د هندوستان چې څومره ارباب اقتدارو هغې ته یې وی چې میری درخواست ہے خدا کے لیے براہ کرم ان مدارس کو نہ چھیڑیے، ان علماء کو نہ چھیڑیے، ورنہ جو حالات میں نے قرطبہ، اندلس، الحمراء اور میں نے ان علاقوں میں جہاں پر 700 سال اسلام کی حکومت چلی تھی لیکن آج وہاں اسلام کا نام لینے والا نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ مدارس وہاں پہ نہیں ہے. اغوی د دې مدرسو قدر وکړئ، دا علما مچېړئ، دا قرا صاحبان د دوی احترام وکړئ چې زما استادې بچو ته. او دا زه نه وایم، جناب رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم، هغه فرمایي د قیامت په ورځ به ځینې خوشنصیبه خلک د عرش د سوري لاندې ناست دي. ځینې خلک خو به نفسي نفسي او ډېر په مشکلاتو کې بګیري. الله یې د قرآن په برکت مونږ او تاسو حفاظت نصیب کی. او ځینې به د عرش د سوري لاندې ناست دي. یو پکې هغه حافظان، هغه قاریان، هغه عالمان او هغه د دین خادمان چې هغه د مسلمانانو بچو ته د الله د قرآن تعلیم ورکوي. چاته ناظره ښیي، چاته حفظ ښیي، چاته ترجمه ښیي، چاته دا نن د بنین و بناتو مدارس. الحمدلله دوی دغه مهنت کوي او مونږ ته به دې خوشحالي ده چې زمونږ څومره مسلمانان رونه دي الحمدلله هغوی ورسره په دې ثواب کې شریک دي. دا جماعت جوړیږي، دا مدرسه جوړیږي، دا څومره غټ غټ مدارس دې له دا ځمکې دا دغې مسلمانانو ورکړي دي، دې له دا تعمیرات دغه مسلمانانو کړي دي، دا بچي دا هم د دغې مسلمانانو د قام بچي دي. لہذا دا محنت دا به انشاءالله په شریکه باندې کوو. د ټولو خوښه ده انشاءالله.